السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید ده چې ټول بروغ جوړ او خوشاله او د صحت په جامه به یې چې څوک بیماری غل دی الله شفا ورکړي. وړو کې غوندې پیغام د سره شریکوم دا رسورې پرون یو ځای کې جنازه و، نو موږ جنازه کوله. یو زنانه وه غټه، د هغې جنازه و، بیا یو ماشوم و، د هغې جنازه و. نو د لوی او د ماشوم په جنازه کې خو فرق وي. لکه د لوی په جنازه کې اللهم اغفر لحینا و میتنا دغه دعا وایي، او بلکې اللهم اجعله لنا او اللهم اجعلها لنا ماشوم په جنازه کې. نو چې کله موږ د هغه زنانه جنازه وکړله، نو دې کې بیا اعلان وکړو چې بھئی یو ماشوم وفات شوی دی، جنازه وکړئ. نو ما پسې شاته یو مشر سړی ولاړ و، هغه داسې کار وکړو چې یاره کله موږ جنازه کولو نو هغه الفاظ لږ داسې تیز ویل، نو هغه دومره و چې مطلب بل خوا کې چې ورسره څوک ولاړ نو هغه به اورېدل. نو هغه چې کله د ماشوم جنازه و، نو اللهم اغفر لحینا په ځای باندې د ماشوم جنازه کې خو اللهم اجعله لنا پکار و. نو دې هغه ځای کې هم اللهم اغفر لحینا و میتنا و شاهدنا دغه دعا ویله. داسې عرض مې دا و چې کم سے کم یار دا جنازې مونځونه خدا خو صحیح زده کړي، د الله بندګانو څه کوئ. انسان به یو یا کاله عبادت کړی او قبول به نه، خو دغه وجه به یا به غریب له څه ورځي نه او هر څه به یې ګډ وډ کړي. یو سړي و چې د ښځې له طلاق ورکړو، شرط یې ورسره دغه لګولی چې یاره که چېرې ستا یو مونځ هم قبول شوی نو ته به په ما باندې طلاق یې. بیا به علماو له تپوس به دې کا ور سړي به ورته چې بھئی د طلاقه ده مشره ښځه ده، مطلب اوسه پورې به ولې یو مونځ نه قبول شوی څه. نو امام صاحب له لاړه، نو امام صاحب له چې لاړه هغه سړی، نو هغه زنانه ته وی چې ته زما په مخ کې چاره دم او دس وکړه. چاره دم او دس بې کا او مټې به یې پرېښودلې. درې څلور پیرې بیا ورته امام صاحب وایي چې تا به ټول عمر همدغه شانې اودس کوه. یا وایي ستا اودس نه دی شوی، چې اودس نه دی شوی نو مونځ دې څنګه وشو. نو مطلب مې دا دی چې یو سړی دومره عمر ته ورسېږي او هغه جنازې ورته نه یادي، مونځ ورته نه یاد او په څه پوهېږي نه، نو دا ډېره یو بده خبره ده انسان دپاره. پوه شوې، کمی دی. کوشش وکړئ تبلیغ کې لاړ شئ، 3 ورځو له لاړ شئ، چلې له لاړ شئ، 10 ورځو له لاړ شئ چې کوم یې مقرر کړي د مشرانو، او د خپلې جنازې ټیک کوئ. کم سے کم مونځونه ټیک کوئ. نو چې دا خو ټیک کوئ که نه نور څه نه، د الله بندګانو په دې خو دومره وخت نه لګېږي. مطلب مې دا دی چې یاره هسې نه چې سبا د قیامت په ورځ باندې یو انسان د عمل باره کې تپوس کېږي او چې څه یې کړي وي هغه هم قبول شوي نه وي، نو ښه خبره خو نه ده.